إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم سلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دیرو گرانو عزت مندو حاضرین و مسلمانانو او بدے محفل کی لوئے لوئے علماء کرام اکابرین اغی موجود دی دا اغی پا مخ کے زماغنتے کم علم و کم عمرلا خبر قول مناسب ندی خدا دا پختانو یو دستور دے چا غی دا ملما اکرام کئی صرف پدے حیثیت چه زدلتا ملماؤں دا غی ما تو حکمو کو او دا دی علماء کرامو دا زړه د درد ترجمانی دا قاری سے محترم یا مولانا عنایت اللہ سے محترم یا دی جماعت منتظمین یا زمنگا د جماعت مشران ملګری دا غي پزړه کې دا یو درد وی آیا احساس وی چې دا عوام ملګری دای با د چا په خبره باندې او د چا په وینا باندې بدای ځان پوره طریقې سره په دین باندې وچلې پس دا غي یو ذوق وی او شوق وی ګنې عموما چې لکه زما پشانت بیکار غونته کې چې خلق په د مولا وي دا هغه مزاج داوي چې زما په جمعات کې څوک بیانونه کی
ځکه سنه چې لخ بیانو کې نو زما نمبر به خراب شي. نو عموما د مولا مزاج دا نه دی چې هغه څوک یا خپل مصلی ته مخکې کی بیا سنه چې आवाज زمانه خپلوي او یا اغلا بیان ورکی. خدا الله رب العزت نیکان و عالمان لا پزړه کې او درد اچولې هغه سره د ځان فکر نوي هغه سره د خپل حیثیت فکر نوي هغه سره زمونږ او تاسو درد او فکر چې بعد چا خبره کیږي چې د دې اسلام شي عقیده سم شي عمل سم شي اخلاق سم شي. زمون شاپور شیخ القرآن رحمه الله تعالی چې دې محله والو بختور د هغه زیارت کړه دي هغه به فرمایل وای مولان اری او چلین هغه د پیغمبر وارث نوي هر مولا د پیغمبر وارث نوي. هغه و فرمایل و یو مولاوی حق پټون کې چاغه حق نه بیانې دوی مولاوی په حق کې مداهنت او سستی کوونکې هغه ماحول تو ګوري چلو تم ادھر ہوا ہو جدر کی. او دریم نے متکبر مولا چاگه وی دا حق خدمت دیوشی دا توحید خدمت دیوشی و زمان دخلینا دا بل چا دخلینا نا خدمت دیوشی خو زمان دخلینا دیوشی. آغای و فرمائل وی دا دری وارا دا پیغمبر وارثان دی دا چا قرآن کریم و تا گمراہ مولیان ویلی دی دا غلی. آغای و فرمائل یو عالم دا حق وارث تے دا پیغمبر علیہ السلام وارث تے چاگه سرا پزړه کې د دین درد وی او هغه وی چې د توحید خدمت دیوشي او د سنت خدمت دیوشي او د اسلام خدمت دیوشي چې د چا د خلې نه وي او چې د الله د دین خدمت وشي. دا د علماء کرامو پزړه کې هغه درد دی احساس دی چې د ځای په ځای نه عالمان راولي زمونږ او تاسو د سماولو لپاره زمونږ د عقیدې د سماولو لپاره او زمونږ د قبله برابرولو لپاره. ځکه مصیبت دا دی چې په دې دنیا کې د دین خدمتونه هم کیږي الله دې نور ډېر کړي خدمات کیږي الله رب العزت دې نور هم ډېر کړي خو ورسره د بيدینای خدمتونه هم کیږي د بيدینای خدمتونه کیږي او بل طرف ته دا ده چې زمون پښتانه وای چې پټي کې ګولډ نه کای نو ډیلا پکې پخپل کی چې ګولډ نه کای ډیلا پکې پخپل کی. تبلیغیان رونه وای دین په مهنت راځي او بی دینی پخپل راځي. دین مهنت غواړي او بی دینی مهنت نه غواړي بی دینی پخپل راځي. زمونږ استادو په دې ماحول کې دین طرف ته توجه کم ده نو چې دین طرف ته توجه کم شي نو بی دینی پخپل زیاتی داغه لپاره مهنت ته حاجت نشته خواره ته کمدنو حاجت نشته. د دنیا ماحول له موبایل له میډیا دا او دارنګ د دنیا محبتونه دي د دنیا تعلیمونه دي د بی دین خلقو په میډیا باندې د الله د دین خلاف پروپاګاندا دي د بی دین اسباب هغه انتهایی زیات دي. زمونږه په دې سره باندې او زمونږ په دې ایمان باندې یو لګه خړه راځي دوړه پیراشي
زمونږ په زړه کې توحید وي خو د توحید په موقع موږ ته توحید نه وي زمونږ په زړه کې سنت وي یعنی نبی علیہ السلام رسالت وی خدا عمل په موقع کې موږ ته د نبی علیہ السلام سنت نه وي زمونږ په زړه کې اسلام وی د اسلام محبت وی خو چې کله د عمل ټیم راشي نو په هغه ټیم کې موږ ته اسلام نه وي د دې وجه دا نه ده چې زمونږ د الله حکم نه دی خوښ دا نه ده چې زمونږ توحید نه دی خوښ او زمونږ د نبی علیہ السلام سنت نه دی خوښ زمونږ اسلام او اسلامی نظام نه دی خوښ زمونږ دا ټول څیزونه خوښ دي او موږ سره مینه هم کوو مینه ورسره هم کوو خو په دې باندې لږه دوړه راشي ګرد و غبار پې راشي چې ګرد و غبار پې راشي د عمل په ټیم کې زمونږ نه خبره هېره چې وروستو راته څوک وایي مړه زه اوس شوي دي نور دې خدای خیر وکړي نور دې خدای خیر وکړي زمونږ او ستاسو د اسلام او د ایمان مقصد دا دی چې زمونږ د ایمان او اسلام د زړه نه راوځي او عملی زندګۍ کې وځلي په عملی زندګۍ کې وځلي زمونږ خبرې هغه اسلام شي زمونږ کردار هغه د اسلام شي زمون گفتار هغه د اسلام شي زمون معاملات هغه د اسلام شي او زمونږ استاسو سیاست هغه د اسلام شي زمونږ تاړه د اسلام شي زمون کالج هغه د اسلام شي زمون یونیورسيټي هغه اسلام شي زمونږ استاسو هسپتال هغه د اسلام شي ځکه اسلام دین الحیات اسلام نظام د ژوند دی اسلام یو څو رسمي څیزونه نه دي شیخ القرآن رحم الله تعالی د پینډای جواهر کې سورۃ بقرہ کې ذکر کړی دی اسلام چند رسوم کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام چند رسوم کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام نے یوسو طریقون نه چې منځو کا او چې بهر راوځي نو ټوپای په جیب کې واچو یعنی لکه اسلامي چې په جیب کې سکو خبره ختم روجو نیوا او چې څنګه اختر تیر شو د اختر په شپه یا د اختر په ورځ چې د کمې کړې روجه ده نو نر هغه دی چې په یو شپه کې والوځي ګینینو دوه درې ورځو کې پای کې څه کسر پاتې نشي دومره لوفري وکړي او دومره د پیغمبر خلاف وکړي په دوه درې ورځو کې ولې وایي اختر د خوشحالي مناول غواړي نو خوشحالي مناوي چې کومه ګټلې روژه وه هغې ته تیلې ورته کړي هر څه ختم کړي د ده سین دا دی چې د اسلام روژه ده خو د اختر مناولو کې زه آزاد د اختر په مناولو کې او د خوشحالۍ په مناولو کې زه څه یم په دې کې زه د پیغمبر پابند نه یم او په دې کې زه د اسلام پابند نه یم منځو کې د مونځ نه بهر چې دکان کې کینی نو ټکي شروع کړي پای والا پایو کې اوبه واچوي شمتانالو والا خده پاسه کیږي او خراب د لاندې کیږي چې ورکوي نو خراب ورکي خولی یو شان دي خیبل شان دي سبزی والا دوکو کی دکاندار دوکو کی ریموس څه مطلب و منګه دوستانو نه نورو چې شپږ نمبر زوتو نو پکې څه وایو
دویم نمبر کې څه دی؟ مونځ. دویم نمبر کې شپږ نمبر یاد کړی کنه خارج خو چیله لګولې ده. دویم نمبر وای مونځ دی. وای چې موږ داسې مزګزار جوړ شو چې زمونږ بهر زندگی د مونځ په صفاتو کې راشي. دا پکې شته که تاسو ته نیت خو ماته صحیح یاد دي چې زمونږ د بهر زندگی د مونځ په صفاتو کې څه شي. څه مطلب دی؟ دا د مشرانو ټکي دي یاره، دا کابرینو ټکي دي. دا د حضرت جی سے مولانا یوسف رحم الله تعالی کان دهلوی دا د هغه الفاظ دي چې زمونږ د بهر زندگی د مونځ په صفاتو کې راشي. مونځ یو کورس دی، مونځ یو تربیت دی. مونځ چې دی زما او ستاله یو طریقه ښیي چې په دې مونځ کې دی جائز کارونه د الله د پاره پرېښودل، نو بهر حرام کارونه د الله په حکم پرېږده. بهر حرام کارونه پرېږده. او د ورځې 500 وخته دی. شاه ولی الله رحم الله تعالی فرمایي په انسان چې معمولی غفلت راځي ورته بانګ وایي چې شابه ورشاله شابه ورشه. د شپې غفلت راغی سارو ته بانګ وایي پاساله ورشه لږ منتکزري ولګوه چې کوم غفلت راغلی دغه لرې. د سهار نه تر ماسپښینه پورې وخت تېروه، بیا لږ غفلت راغی شابه ورشه بانګ ووه، بیا موږ له ورشاله حاضري ولګوه. که خړه مړه راغلي دا څه کوه. دا 500 وخت د دې لپاره چې د منظومان کې چې کم ګیپ دی کم سپیس دی چې دا د الله خلاف تیر نشي، د الله رب العزت خلاف تیر نشي. منګه مونځ ځان سره بار نه وړو. کله کله استادان دي طالبانو ته وایي چې سبق وایي، سبق طالبانو ته وایي دا څنګه شو. آخر کې ته یو ټکي تپوسو کې چې طالبان غلی شي استاد یو ته یې د خدای بندګانو ما پورې خوراو رسوي کنه، ما پورې خوراو رسوي په خیر چې ورنه بار شي بیا څه کوي. ځان منګه ځان سره بار نو استاد ته ور پریدو زری جمعهتون کې وټوپای ورتاو کې کنه په مسلمانی دی استادي والا خبره ختم شي. اسلام مقصد دا نه دی چې منګه صرف منځګزار شو، منګه صرف روزه ونیو او منګ پکې حج لور شو او عمرې چکر پکې وملګو. چند رسومات کا نام نہیں بلکہ اسلام ایک مکمل ثابت حیات ہے. زمنګه استادو په دې زړونو خړه راځي، غفلت راځي چې د چا ذکر غفلت وي او د چا توبه معصیت وي هغه سره بسو چې د چا ذکر غفلت وي. مو ذکر دی او موږ په هغې کې غافل یو لکه ودرېږو خو چې الله اکبر استاد یې زیري ولګو راغلی یو بس الله اکبر بیا چې استاد اسلام علیکم وایي موږ ته وایي صحیح اسلام علیکم. منځ کې دا پته نه لګي چې استاد یې څه وویل او ما څه وویل چاته ولاړو سله ولاړو. زما اندامونه کته وبره شوي دي خو زما زړه رکو نه ده کړی. زما سر په سجده پروت دی خو زما زمین سجده نه ده کړی، زما زړه سجده نه ده کړی. اقبال یو ځای کې وایي تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال کہ تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے. داستا سجدہ چلتا تا کافر نکی ہوئی اخپل سجدہ دی کافر نکی چیتا ٹیٹی گی یو ځای اوڑا دی بل ځای کې دی سوچ دی بل ځای کې دی. زمن ضمیر الله ته سجده ونکړه، زمن ضمیر موږ الله ته ټیټ نکړو. ډېر مثالونه دي. حدیث وام چې کوم حدیث مې ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم
ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم دا ایمان چې ده نو دا ستاسو په زړونو کې زړیږي زړونو کې څه کېږي ولې دا اسلام څه چیتره ده دا ایمان څه چپله ده دا ایمان څه ټوپای ده دا ایمان څه جامه ده که کمبل لا چې دا زړیږي د دې د زړېدلو څه مطلب دی خلقان الثياب زړو جامو والا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم ایمان ستاسو پسینو کی زړیږي ایمان مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی فرمایلی دی چې ایمان نوم دی د کلک یارانې د الله سره یا خدای زما دې په توبو توبوي خبره وشوه نو د خولې نه ووتله نه پې زه عمل کوم نه پې تاسو عمل کوئ تاسو پې کوئ بدګماني حرامه دی الله توبه خدای توبه جومات کې مې بدګماني وکړه الله دې مو معاف کړي ایمان وایي نوم دی د الله سره د کلکې دوستاني کلکه دوستانه مضبوطه یارانه قرآن ویلی دی والذین آمنوا اشد حبا لله مومن خواغی چې په الله سخت مینی دا قرآن مومن خواغی چې په الله سوي سخت مینی په الله باندې الله سره کلکه مینوي هغې ته ایمان فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله بناس ناران راولي چې په الله به مینی او الله به هم مینی راشه کتاو دیږي یارانه وي د دواړو غاړو کېږي که نه الحب من الجانبین والبغض هكذا قرآن رومي ذکر کړی دی وی عاشقی از این سره از آ سره وی مینه چې دا هم د دې غاړې وي هم د هغه غاړې وي نو الله ته وایي که ته په ما مینې نو دا ځکه چې زه په تاسې یم مین یم دا مینه ماله تا راکړې ده دا مینه ماله تا راکړې ده چا ته چې الله ایمان نصیب کو اوس په زوم د استاد بشانتي ووایم چې ووایي الحمدلله زړه کې ووایي خیر دی ځکه زما په نس دا تیز ویل ښه نه دي صحیح ده که نور دا هر چا خپل کار دی خو دا جومات دی نو ډېر تیز ویل ښه علماء کرام ناست دي بحثت دی اته وایي جومات دی رفع الصوت فی المسجد حرام ولو کان بالذکر دا د علماء حنفیو فتوا ده چې رفع الصوت فی المسجد حرام ولو کان بالذکر نور علماء کرام ناس دي هر چا خپل تحقیق دی موږ خپله خبره په چا حاکمه کول نه غواړو خو حقیقت دقه دی بهرحال چې چاته الله ایمان نصیب کو په ایمان شکر ایستل پکار دی په زړه کې وایي الحمدلله چاته چې الله ایمان نصیب کو په دې یقین وکړه چې دته الله خپله مینه نصیب کړه خپله مینه څه کړه چاته لږه او چاته ډېره خو څه شوه نصیب شوه قرآن ویلی دی والله ولی المؤمنین الله یار د مؤمنانو دی الله د مؤمنانو څه دی دوست دی ایمان نوم دی د کلکې مینې د الله سره ایمان نوم دی د سخت یارانې د چا سره الله سره نبی علیہ السلام څه وایي عجیبه خبره ده عجیبه خبره ان الایمان دا سخت یارانه چې ده نو لا یخلق فی جوف احدکم کلا کلا یې رشي یو یار وي د سړي ملګری وي خوا د سړي نه هیر شوی وي ګینې دا نه چې مینا ختمه شوې ده خو لږ غونته کې ظهور راغلی دی خبره پوهېږئ که نه
ولې ما سره د بدن خواهشات دي نو کله را باندې دا بدن زور ورشي ما سره قومیت دی ما سره ضد دی ما سره حسد دی ما سره تعصب دی ما سره وطنیت دی ما سره پارٹی بازی ده ما سره پختون اگر را باندې کله کله سشي یاره راشي را باندې سشي لا يخلق في جوف احدكم ما باندې حسد راشي ما باندې کینه راشي ما باندې بغض راشي دا سيزونه په ما راشي دا ایمان زور شي زړېدو څه مطلب سړی ته دا یاد وي چې زه پښتون یم خبره صحیح ده کنه دا وته سوي یاد وي چې زه سیمه پښتون یم خدا وته ني یاد چې زه د الله بنده او د پیغمبر امتی زما خبره کوي کنه دا وته یاد وي چې زه چې کمندونو پښتون یم زه د پلانکی بابا نو سیم خدا وته ني یاد چې زه د محمد رسول الله امتی یم د غم او د خاطر په ټیم کې ورته دا یاد وي چې د پوپو رسم دا دی د بابو رسم څه دی دا دی زمونږ د پښتو رسم څه دی دا دی خدا ته نه هیر شي چې زما د پیغمبر سنت سری سیاست ته وځي وایي دا مې پارټي ده ولوی دا مې څه پارټي ده زه پارټي باز یم خدا مې هیر دی چې زه د پیغمبر علیه السلام امتی یم تاڼې ته لاړ شي دا تیر دی چې زه د پیغمبر امتی یم اسلام زما قانون دی او هغه ځای کې وایي چې دا پلان کې به راټوم څنګه پرېږده و خدای به خیر کړي او چې کله کله یو سړي ته ما وویل ما لکه د شریعت وی بس کافر کوم ما دومره غوسه دی ما لکه د شریعت خبر وی کافر کوم ما بس نور خبره مکو مخکې خو اړه مې نه غواړي ولې ایمان چې پړ شوی دی یارانه خرابه شوې ده یارانه څه شوې ده خرابه شوې ده موږ ته مال یاد پښتو یاد عزیز ولی یاد تبر څه شي یاد او اگر ایسا کروں تو میری ناک کٹ جائے گی توبہ اگر ایسا کروں تو میری ناک کٹ جائے گی کدا سے حکم پر تک بھی اسی پختون ہوئی مولانا یعقوب رحمہ اللہ تعالی کور کے او خادیوہ ویداو کو سنت طریقہ کی گئی حضرت تانوی رحمہ اللہ خپل استاد واقع لکھلی دا ویچداو کو سنت طریقہ کی گئی وی برادرے والا و تراجمہ شو چہ حضرت ہماری ناک کٹ جائے گی حضرت پرواہ نکڑا ویچ سنت کے مطابق کی جائے گی اوشوا چه خالی اوشوا طول برادرے والے راجہ مکل ہاں بھائی کس کس کی ناک کٹ چکی ہے ہاں بھائی کس کس کی ناک کٹ چکی ہے دا چاچا پوزا غصہ شوی دا چمون والا پوزا جوڑا چاچا غصہ شوی دا اسی کسان جوڑا کرے دا من وایو کمن پا شریعت طریقے او کارو کو زمن با پرتو گوزی دا چاو بتوے چاچ با شریعت طریقہ کارو کو پرتو کے ہوا اولی شریعت میں غیرتی لسو نبی علیہ السلام پہ یو مقول انا اغیر من واللہ اغیر منی صددی سڑینا زیاد غیرتی ہم او زمانہ زیاد غیرتی اللہ دے اللہ دا احکامات دا بے غیرت ہے خبر کل دا غیرت پنم کل دا زد پنم زمان دا چاہو کم پادشی نا اللہ حکم پادشی بولی یارانا زرد شوی دا زمان خبر شوی بولی یارانا زرد شوی دا منگا پا پختو کی پختونوالائی کی پارٹی بازائی کی معلوموں کی دولتونوں کی تم رو ورخلق شو چه 24 گھنٹے تیری شی خدا یارانے تذکرہ ہوئی شی زمان خبر ہوئی گی کنا
24 घंटे تیری شي منګه الله یاد نکو منګه پیغمبر یاد نکو چې زمونږ یو یاري یاره ما پرې یار صحیح یار صحیح د ارچا چوي او یارانه وسرو مخبل خزه 24 घंटे کې د وته ټلیفونونو کې چې ما خام راشي بیا لري ډوړې وخوري ځه دې بیا ما خام ډوړې وخوري چې 24 घंटे کې د ټلیفون نه کړي تاوی 40 घंटे تیرې شوي او زمونږ بیا خبر وانه غوښتو او چې نا وخت کې په ټلیفون کې او بیا دی ولا اوچت کیږه دا د ټول راسته راکړه او د مونږ ته ټلیفون نه کوي لکه چې دا کوسو پری خودي دي مونږ چې ته وګورو الله د ارسنه خوب دی قران ویلی دی قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وازواجكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا کالا لتا د پلارنا د بچینا د خزینه د رورنا او د عزیز ولی پاکی بازینا او د بنگلو د مالونو دولتونو د دین د الله خوبنو پیغمبر خوبنو او د الله او د پیغمبر د الله په لار کې مهنت او جهاد د دین خوبنو په انتظار کاوه زبا آسان غونته کې وام بیا د خپل ایمان باندې نظر ثانی وکړه یعنی خپل یارانه دې لګا را تازه کا یارانه لګا را تازه کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الایمان ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم ایمان زورشي ایمان سشي چپړشي ایرشي دا ایمان تابع د الله حکم لنه راولي بلکې د الله دشمنی ته ودرېږي غیرت کوم وي په پښتو کوم زه چې کمنو په پاټه غیرت کوم خیر دې دوزخ ته لاړ شم څه ته لاړ شم دوزخ ته لاړ شم خدا غیرت پزو کوم دا موږ سیر کړل ایمان یې کړل ایمان یې کړل وې دا می ایمان دې چې دا سړی مرارتاو په نو کار سړي ک دوزخ ته پزم نو زه دې لاړ شم دا زمون ایمان خراب شوه ایمان خراب شوه دی نبی علیہ السلام سوال کوي خلق ته موږ له تعلیم راکړي وَيَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ الله تزاری شروع کوي الله تمنت شروع کوي چې الله رب العزت دا ایمان ستاسو په سینو کې الله دا ایمان تازه ساتي هر وخت څه ساتي چې دا ایمان ستاسو په زړه کې الله تازه ساتي صحابه کرام با کله کیناستل نوې به وی تعالو ساملګری وکیناستل وی راځي تعالو نزدادو ایمانا راځي چې ایمان لگا تذکرہ کو او دا الله دا یارانه لگا سیوا کو دا امینه لگا سکو ایوال ایمان تذکری کوله من باندې کلونه تیر شي ارس تیر شي منګه ایمان یو عالم ذکر کړی دی په مسله دا چې من ایمان پسې کړی دی نه یو من ته ایمان ملاو شوه دی من ایمان حاصل کړی نه دی مولانا سیندی رحم الله تعالی بارکه چاول وې دې کمیونست شوه دی مولانا سیندیو خاندل یار عجیبه خبره ده وې سیندی اسلام حاصل کړل سیندی ته اسلام ملاو شوه وې سیندی اسلام حاصل کړل وې ما وکړو نو ما اندومت وکړ سکمت مې وکړ نو سم مې وکړ او اسلام مې وکړل نو په اسلام سم مطمئن شوم په هغه وخت کې وې زما سرمایا یو مور وا او یو می خور وا چې په دینه ما ته خواږه په جهان کې څوک نو ما غ مور پرې خودا ما غ خور پرې خودا او ما اسلام قبول
وی چې ما دا چل کولی شو نو چې زه کمیونسټي قبلوما نو په هغې کې دورنګی ته ساجت دی ما باندې د چا زور دی وی اوس خو مې نه مور شته او نه مې خور شته ما ته کمیونسټۍ قبلولو کې څه خبره چې زه دوکې کومه او د اسلام خبرو ته د کمیونسټۍ جامه اچوم بیا دوکو ته سعادت دی وی ما ایمان حاصل کړی ما ته ایمان ملاو شوی اصل کې من ایمان حاصل کړی نه دی ایمان حاصلیږي د قرآن نه او قرآن والو نه پیغمبر علیہ السلام ته الله رب العزت فرمایلی دی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا د قرآن د راتلو نه مخکې تا دا خلق په ایمان پوهه کولی نشته معنا خو مې صحیح دی که نه ما كنت تدري ما الايمان تا ته پته نه وه چې زه به دا خلق په ایمان څنګه پوهه کومه په ایمان به څنګه پوهه کوم یعنې دا د زړه کې شوق و دا د زړه کې مینه وه چې دا خلق مې چا سره وتړلی الله سره وتړلی ځکه په دې فکر کې ته حیران و پریشان وي ووجدک ضالا په دې فکر کې ته سم حیران او پریشان وي په کلی کې به نشوي سارې دی نو خر ته به لاړې او هلته به دې فکر کو چې دا خلک به زه څنګه سمومه او دومره درد و دومره درد و چې یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار قریبه ده چې ځان لرې خپله څه پروګرام جوړ کړی وی که د بره نه لیدکې نه راتلې خو څه ستا د زړه درد شو او څه د برې هدایت شو نو نور علی نور الله رب العزت دل رڼا درکړه نو ما كنت تدري ما الايمان تا ته ایمان د ښودلو طریقه نه درتله او خلق د یو ساتلو نظام هغه در سره نو مل کتاب دا در سره نو ولکن جعلناه نورا الله رب العزت دل رڼا درکړه ایمان ته رڼا چا وکړه قرآن هدایت قرآن کریم شو ایمان منګه د قرآن محفل ازمن په زندګۍ کې نشته قرآن کریم درس و تدریس زمنګ د نوجوانانو زمنګ د سکولیانو حضراتو زمنګ د پروفیسرانو زمنګ د سټوډنټاتو دا غي په زندګۍ کې لیکچررانو لیکچرراتو دا غي په ژوند کې ډاکټرانو ډاکټراتو دا غي په ژوند کې د قرآن کریم لپاره ټیم نشته چې ډېرې همنګه لکه ترجمه واورېده دغه کې دا ریډیو کې راشي که نه ترجمه کے ساتھ ترجمه پڑھیے عام واورېده زموږ کابلګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وایي قرآن د کتابونو نه نه زده کېږي قرآن یا د قرآن نه زده کېږي او یا د قرآن والا نه زده کېږي قرآن د قرآن نزد کیږي او قرآن د قرآن والا نزد کیږي مو قرآن والا نه راځو علماء کرام نه راځو اول بی ادبی ما 100 بار تاسو وخه او که زه خبرې زنه کوم د خپل علاقې به کوم ځکه چې دلته زنه مبادله شوی چې ډاکټر شي پروفیسور شي او انجینیر شي هغه ته بیا په جومات کې په پوزي باندې ناسته لګزان و تبت کاری چې زه به لکه بیا د چڼو سره کېنم ها که اوس چېرته کې زمونږ د ملګري والا مدرسه کې داسې یو حال جوړ کړي چې هغې کې په کرسو کې کښېني نو کېدی شي راشي والا دا ما په خپله تجربه کړې ده زه پېښور یونیورسټۍ کې درس کوم نو لکه جومات کې کینی ډېر په ګرانه باندې او بیا چې جومات ډک شوی او بهر ځای وي او هغې کې پوزي خواري بیا خو ته ځان داسې کچه ښکاري چې دې ځای کې به لکه په روډ کې پوزی خور دی زه به په دې کې کښېنم لکه توبه ډېره زیاته د دې یورپي تعلیم او د یورپي تهذیب یو اثر دی هغه څه شی دی لږ غونته کې فرعونیت
لغون ته کیسه شي ډیر نه فرعونیت د اسلام د تعلیم د قران او د پیغمبر د تعلیم اثر د خپل اثر هغه عاجزی او ملنګ لوی عالم وي دی محفل کې شیخ الحدیث ناسي خو زما غونته کما قلت ناسي خله مازی خپل لک شانتي بزمک ناس دا د علم اثر دی د علم اثر دی که آغا فرعونیت پا دی عاجزه بانی مرد نکی نو کور بانی فرعون پیداش خپکی گا پی ما آغا فرعونیت یورپ او د یورپ پا تحذیب سرا چی کم فرعونیت زما معاشره کرا دن نکی زما پا نوجوانانو علکانو جنکو کرا دن نکی آغا فرعونیت که آغا ما پا قرآن بانی سنکو مرنکو اگا ما پر موسیٰ پا عصا باندی ونو نو بیابا زمان دو کورنا خشی روانوی او ویبا چه لعلی اطولعو الہ موسیٰ و انی لأظنه کاذبا زمان پر خبرو کوئی گئی کہ نو کوئی گئی مالا زغوڑی جڑی ڈیری نراجی خبکی گئی ما نو زده د کراچۍ مراچۍ د بیان زنیم خدا سره ملګرو مینا دلته خدا سره خپل غوړه جړه خبره کول پکاري با ادب با احترام سنجیدګۍ سره موږ د شړې او دغداو غوته کې جبي دي د کاباګرامیانو خبره کارل غوته کې جبي دي دا روانه خبرې کو خیر مل مخلک دام برداشت کی خبره نه خیر چې دوره برداشت کوي دا پکې برداشت ماوي د یورپ د تهذیب د یورپ د کلچر د یورپ د تعلیم اثر داري چې زما په نوجوان کې زما په نوجوان خور کې هغه فرعونیت پیدا کړي تکبر به څه کوي پیدا کړي هغه بیا دا وي چې فرحوا بما عندهم من العلم زما د پیغمبر علم تا زما د اسلام تعلیم تا اس اجل نشته نحن قوم محذبون لا نحتاج الى تهذيب قوم اخر من تعلیم یافتیو زمان بلچا تعلیم تاجت نشته زمان د بلچا تعلیم تاجت نشته دا یو اور دی دا د ایمان سره جمع کېدلې نشي دا د اسلام سره جمع کېدلې نشي دا د دیت سره جمع کېدلې نشي دا اور بمړای د قران په تواضع باندې د پیغمبر په اخلاق باندې د پیغمبر په سنت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مقام یو فرمایل انا عبد انا سشي عبد زبنده ما عجز مازو زا عجز بنده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع کې زنو ملګرو س تعریفي کلمات ویل هغه ډیر مناسب نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل دا سمکوي ولکن اکرموا اخاکم زستا سروریم درو اکرام کوي ولکن اکرموا اخاکم د خپل روح اکرام کوي د اسلام مزاج عبدیت ته او د یورپ مزاج فرعونیت ته د یورپ مزاج فرعونیت ته چې قرآن نه مسلمان غافل شو د اسپیټال به د فرعونیت اسپیټال وي د تانه به د فرعونیت تانه وي د عدالت به د فرعونیت عدالت د پارلیمنت هغه به د فرعونیت پارلیمنت وي د سینټ هغه به د فرعونیت سینټ وي او د فرعونیت سینټ وي د دې وجنا چې کوم ځای کې فرعونیت شو هغه ځای کې غرقیدل شو واغرقنا آل فرعونیت هغه به غرقیږي هغه به تباه کیږي هغه تباه کیږي فرعونیت هغه تباہی پلار باندې روان دي د تباہی پلار باندې روان دي کوم ځای نه چې قرآن هغه ور شو هغه غرقیدل شو هغه سوځیدل شو اغرقوا فادخلوا نارا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا اور دی په دنیا کې اور دی دا اور مړول غواړي او د اور نه ځان بچ کول غواړي ففروا فرار څه ته وایي فرار دی ته وایي چې یو ځای کې اور بلې یو ځای کې د سړي عزت ته خطر
زما خبره پوهیږي کنه یو ځای کې عزت ته زما سره خطر ده هغه ځای کې وزر ډډه لګوم که تختم با ها یا خدای زما دې په توبه تختم با یو ځای کې اور بلې سبلې اور بلې اور بلې د هغه ځای نه هوښیار سړی تختی کې بستره پکې خوري تختی دا هغه ځای نه تختی فرار دی ته وایي چې کم ځای د قرآن نه خلافو کم ځای د ایمان نه خلافو په دکه ځای کې اور بلې تا ته به ګلونه ښکاري خدا څه شی دی اور دی تا ته به ښایسته صوفي ښکاري خدا څه شی دی اور دی تا ته به ښایسته ماحول ښکاري چرګان او کباب به درته ښکاري خدا څه شی دی اور دی تا ته به شراب او جنکۍ ښکاري خدا څه شی دی اور دی الله رب العزت وایي چې کوم اسپتال کې قرآن نشته ففروا د دکې اسپتال نه وتښته د چا په طرف د الله په طرف د الله په طرف تښتېدل څنګه دي د الله کتاب لراشه د الله قانون لراشه اکا اسپتال هغه قرآن په قانون بدل کا هغه کالج او یونیورسٹی هغه قرآن په قانون بدل کا هغه عدالت او کچرای هغه قرآن په قانون بدل کا خطیب سے خبره اوس خواندو کو اوس سوکو څنګه خواندو کو عدالت چې کله د مسلمان عدالت او هغه کې اسلام نو سبای پکې فرعونیت پیګنه وای سبای پکې او چې اسلام ني نو فماذا بعد الحق الا فرعونیت پي پکې چې اسلام نو فرعونیت پي نو چې کوم ځای کې اسلام نشته هغه ځای کې فرعونیت ته اوس تو وایا اکا سړی چې دې کې نوکری کوي څه کوي نوکری کوي نو دې صرف پیسې ګټي څه ګټي پیسې ګټي خو چې څنګه مړ شو دکه پیسې وبال او دا چې کم پیسې یې کړې دي هغه هم په سر باندې وبال صحیح ده کنه خبره غلطه نه ده ټیک ته بالکل اوس راشه من ورته وایو چې دکه فرعونیت لري کا او سره ولا اسلام د اسلام په قانون فیصله وکا پیسې وګټلې او عبادت وکړو ځکه چې کوم قضا او کوم عدالت د الله په قانون دی کوم اسپتال د الله په قانون دی کوم تانا د الله په اسلام دا کوم کچرای د الله په اسلام دا نو هغه یوازې کچرای نه دا هغه یوازې پارلیمنت نه دی بلکې هغه ورسره عبادت څه شی دی عبادت دی نو دیدن او شمتالو دیدن او شمتالو دې چې کوم دنو وای څنګه ټپه کیږي کنه و یار دوه ګټې وکړي بس نور ورپسې الاخري په دوه ګټې وکړي دې چې کوم دنو دیدنو کو دې چې کوم دنو شونډې خوږې کړي نو دا خبره ده دې عدالت کو چلو تنخواه دې واغستله دې الله حکم باندې وکړو د پیغمبر په طریقه نو څه شو عبادت شو اوس تی پیمان وایا چې علماء کرام دا لارخی دا چې ما د علماء خبره کما نقل کړه نو دا علماء د خلکو دشمنان دي که خیرخواهان خیرخواهان دي الله رب العزت وایي ففروا الى الله اوس غلي منډه کوي شابه د الله په قانون او د الله دین طرف ته څه کوي منډه کوي منډه وایي او پیغمبر علیہ السلام وی زوم گوره خبروما پا اس ندتا خبرکوم انی لکم منه نذیر مبین چی بیا داو نوی چی ما تا چا خبره نو کری او دار توایو چی لا تجالو ما اللہ الہا آخرا لکه څنګه چې سجده غیر الله ته حرام ده د الله نه علاوه بل چاته سجده کول حرام دي نو دا ژوند د غیر الله په قانون کې رول حرام لکه څنګه چې عبادت د غیر الله حرام دی نو دک شانتی حکومت د غیر الله هم څه دی حرام دی نو لا تجالو
ما الله اله آخر. پیغمبر علیہ السلام بیاوی انی لکم منه نذیر مبین، زه د الله د طرف نه خبرون کې راغلی چې ګیله دې ختمه شي چې ما ته چا ویلي نو د دې نه ځان خبر کا. دا کیږي په قرآن کریم باندې، په قرآن کریم باندې. د دې وجه نه زموږ مشایخ زور ورکوي چې د نوجوان نسل رشته د قرآن سره جوړه کړي. شاه ولی الله رحمه الله فرمایل چې د مکتب الکان، د سکول او د مکتب الکان هغه د اول قرآن په ترجمه زو چې د ژوند کمې محکمې ته ځي چې د په مزغو کې قرآني او چې هېڅ یو محکمې والی د قرآن نه اړولی او د اسلام نه اړولی نشي. زمون هر یو ډاکټر لا، هر یو لیکچرر لا، هر یو انجینیر لا، هر یو جج لا، هر یو وکیل لا، هر یو وزیر لا، هر یو پارلیمنت لا قرآن د ژوند اهم ضرورت بحیثیت اسلام چې د زندگی تیری نو د قرآن نه بغیر تیرولی نشي. زبر ناظم سے محترم ناغی شیر ترجمه وکما. پیگر تمہیں خواہی مسلمان زیستان، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستان، نیست ممکن جز با قرآن زیستان. کله اسلام پرنا کې ژوند تیرول غواړي نو بغیر د قرآن نه تیرولی، بغیر د قرآن نه نکېږي. الله دې زموږ په زړونو کې د الله د مړه یارانه را بیداره کړي او الله رب العزت دې زموږ د ایمانونو او زموږ د عملونو سیرابي په قرآن کریم سره وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړي یا رب لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وفل بنا ما انت اهله فإنك أهل التقوى والمغفرة. الله دې زموږ د ټول ګناهونو معاف کړي، آینده کې الله موږ د ګناه نه وساتي. الله رب العزت دې د ملګرو د محبت په خپل دربار العزال کې قبول او منظور کړي. عوام ملګري ډېر په محبت باندې، ډېر په مینه باندې بیان ته کېناستل. علماء کرامو ډېر په محبت سره زما د عجز او صلاح وکړه. الله دې ټولو له دې محبت اجر ورکی. الله رب العزت دې زمونږ الله تعالی سنیولی فقیران یو عاجزان یو. الله رب العزت دې زمونږ زړونه ډېر سخاري، زمونږ زړونه ډېر ګنده دي. پای کې حسد دې، بغض دې، تکبر دې، پای کې د ګناه مینه ده، د ګناه محبت دې، هغې ته د الله مینه راوستل، د الله مینه ډېران ته راوستل دي. الله دې زمونږ زړونه پاک کړي، الله دې زمونږ زړونه صفا کړي. غلط عقیدې، غلط اعمال، غلط محبتونه الله دې زموږ د سینو نه ختم کړي. الله رب العزت دې موږ ته خپل محبت، د نبی علیہ السلام محبت، د اسلام محبت، د هر هغه عمل محبت چې هغه د الله د محبت ذریعه ګرځي او د هر هغه عالم، د هر هغه جماعت محبت چې هغه د الله د محبت طرف ته خلق راکاږي. الله دې موږ ته هغه نصیب کړي. الله دې زموږ د ټولو اتفاق او اتحاد، مینه او محبت نصیب کړي. الله دې زموږ بغضونه په محبتونو باندې بدل کړي. الله دې زموږ دشمنۍ په دوستۍ باندې بدل کړي. الله رب العزت دې موږ رونه کړي. الله رب العزت دې ټول مسلمانان په اسلام باندې متفق او متحد کړي. الله رب العزت دې د پاکستان ټولې پریشانۍ په اسلام باندې ختم کړي. الله دې د مسلمانانو ټولې پریشانۍ په اسلام باندې ختم کړي. الله دې زموږ ملک په اسلام باندې روښانه کړي. الله دې حاکمانو د لاس اسلام راولي او الله رب العزت دې زموږ د ملک استحکام نصیب کړي. الله رب العزت دې مظلوم فلسطینیانو د غزې والو مرسته او مدد وکړي. اللهم سلط الظلمة بالظلمة ونجنا من بينهم سالمين غانمين. الله دې ظالمان په ظالمان وخت کې الله دې مسلمانانو له نجات نصیب کړي. الله رب العزت د حرمین شریفین او د مسجد اقصی حفاظت وکړي. الله دې مسلمانانو د جماعتونو مراکزو حفاظت وکړي. الله دې اسلامي خدمتونو حفاظت وکړي. الله دې علماء او طلباء حفاظت وکړي. الله رب العزت زموږ ټولو ناراضه شي. الله دې زموږ ټولو ناراضه شي. الله دې ټول حاجتونو د غیبي خزانو نه پوره کړي. الله دې ټول مسائل د غیبي خزانو نه پوره کړي. الله رب العزت زمونږ او تاسو
سوق رونا ملګری یاران دوستان په جیلونو کې وي الله دې په خوشاله سره آزاد کی الله دې په عزت باندې آزاد کی الله رب العزت زمونږ رضا شي صلی الله علیه و خیر خلق